وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد بن ابي عمرو عن المطلب عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم قال فاصيدوه. محرم ښکار په خپله نشي کولی او که په خپله یې ښکار وکړو جزا نه ده او خوري به هم حرام دی هغه محرم په خپله ښکار نشي کولی او که په خپله یې ښکار وکړو دا ښکار کول پرې حرام دی او اکل یې ولا حرام دی په دې اتفاق د علماو. او دویم دا چې که محرم چاته اشاره وکړه چې دا ښکار هغه د ښکار دی د دې اکل هم پرې حرام د اتفاق. که محرم چاته امر وکړه چې ما ښکار وکړه نو دا پرې حرام دی. که محرم چاته اعانت وکړه په ښکار کې نیزه ورکړه دا پرې حرام دی. که محرم دلالت وکړه یاره دا ښکار پوهې ته مې ډېر زړه کېږي خو ارمان دا دی چې دا غیر محرم او یو سړی ورپاسېد او له ښکار وکړه بیا پرې اکل حرام دی. په دې ټولو کې اتفاق. او که چېرته یو سړي د ښکار وکړو د محرم په نیت یې نه کړ د محرم په نیت یې نه کړی ښکار یې وکړو او محرم نه امر کړي نه اشاره کړي نه اعانت کړي نه دلالت کړي نو محرم له اکل جایز. اختلاف صرف په یو صورت کې دی هغه دا چې یو غیر محرم د محرم په نیت ښکار وکړو محرم نه امر کړی دی نه اعانت کړی دی نه اشاره کړې ده نه دلالت کړې دی آیا د دې خوراک محرم له جایز دی او که نه نو ائمه ثلاثه وایي وی دا جایز نه دی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی جایز دی. یاد دې شوه که چېرته حلال سړی ښکار وکړو د محرم په نیت یې نه کړی او محرم هېڅ قسمه ورته امر دلالت وغیره نه کړی نو اتفاق دی چې خوړی یې شي. که محرم امر کړي کاری کړي اشاره کړي دلالت یې کړي اعانت یې کړي بیا مې اتفاق دی چې محرم یې نشي خوړلی. اختلاف په کوم صورت کې شابه چې حلال سړی ښکار وکړي په نیت ته محرم او هغه هېڅ قسمه امر اشاره وغیره نه کړي محرم خوړی شي که نه هغې وی نشي خوړی نو به یې خوړی شي. اوس به بیا راته پته ولګي د امام صاحب دلیل پکې څونه مضبوط دی. ګور هغې ظاهر ته ګوري ظاهر کې چې تاسو ګورئ تاسو ته به دا امام ثلاثه خبره مضبوطه ښکاري خو چې مضبوط سوچ کوئ بیا به پته راته ولګي. زه فی اکل سوید للمحرم سوید څه شی دی مولانا صاحب؟ دا خو اصل کې مصدر دی سواد یسویدو سویدان لیکن دلته کې په معنا د مسیید سره دی په معنا د هغه حیوان چې ښکار کېږي او مسیید څه ته وایي؟ كل حيوان متوحش خلقة كل حيوان متوحش كتختي خلقة متوحش یو دای چې بعضې وخت یو چرګی او هغه خلک ورپسې شي ماشومان او باوا شي بیا دا خلقة متوحشه نه ده دا سره په کور کې درد نه اوسېږي دا خو د عارض د وجې نه پکې کله وحشت راشي. كل حيوان متوحش شبه خلقة لا يمكن أخذه إلا بحيلة لا يمكن أخذه إلا بحيلة نو أغيث مولانا سيبا سويد بلكيكي قتيبة بن شويد يعقوب بن عبد الرحمن بن ثقة عمرو بن أبي عمر دم ثقة ذا عن المتولب حافظ بتقريبه صدوق كثير التدليس حافظ صدوق كثير التدليس حافظ بتدليس كي او ابو حاتم محدث دي اغا بالسمع جابر نشتاوي من منقطع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سويد البر لكم حلال وانتم حرم حلال مکه مکرمه کې ټول د ښکار سیزونه خرڅېږي خلک یې خوري او ما تر هغې پورې لم تصویدو چې تاسو نه ښکار کړی او یسود لکم یا ستاسو دپاره نه ښکار شوی هغه په خپله نه کړي یا ستاسو دپاره نه ښکار شوی نو ظاهر کې حدیث چا دپاره دلیل شو دا امام صلی الله علیه وسلم
سوای زمون دلیل ته زخیم مضبوط دلیل دی زمون کا به حدیث روان دی دلته هم دا او په معنا ده الا ان سلام بيت البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه الا ان يصد لكم مگر دستانو د پاره کار کړو بیا خیر او په معنا د کیا سره دا الا ان يصد لكم ولي دا الا ان يصد لكم دا اخلما دی په دوی بیا به کولې شم او يصد لكم کلام د توکیل اعلان د چاري چې دا وته ویلي چې مالو دا وکیل ته چې مالو نو بیا نو یا او په معنا د الا ان طرف تاسو په نحو کې ویلې دي پسند کې او یا دا د توکیل لپاره دا ولې او د تنبیه لپاره ولې نه وي فاصله دلیل موجود دی صبر وکا او په باب ابي قتاده اجر روان دي ابو قتاده بخاری مسلم ترمذی ټول کې او د طلحه مستند احمد او مسلم کې دي شابه سي قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث مفسر واضح دی او ما وی واضح نه دی ولې او د تنویع لپاره اخلي او جاء لپاره اخلي الا ان تلكم اجليه اخلي دلام د توکید لپاره لیکن بخبل وجه مطلب جلال ولو سماع من جابر ضعیف روایت باندې هغه محمد صلی ثابت دی ضبط لري وضعیف حدیث تا بخبل وجه محمد څنګه ثابت دی زوصم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون باكل الشهد للمحرم باسا اذا لم يصل اذا مقبل الانكار كري او يثبت من اجل هذا الدبار الانكار كري ديوي قال جابر هذا احسن حديث روي في هذا الباب هو اقياس قياس بقول شيء دسو كذي كهو ما لم تسويدوه كي تفضل الانكار كري اشاره فكرا ولا دلالت امرا ولا اور بسيدا لیکن دا وی پکې خله او دا منقطع دی دا پکې څه دی لکه خله او دا منقطع دی نو چې دا منقطع دي څنګه په عمل وکړو فضائل خو نه دي ولا عمل على هذا وقول احمد اسحاق له بل توقف پکې دا منقطع هذا دلیل دی عن ابي ذر عن نافع مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه بخاری ترمذی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان مکه ته سمان دی وسره ابو قتاده مرګره خو دې عمل لپاره بل خالي نو حضور پاک او صحابه کې حرامونه تړلي او ابو قتاده احرام نه تړل ځکه دې سمان دی بلار شریفو خو دې یو علاقه کا عمل دی دغه صحابه هماري وحشي ولید نو هغه وتوکتل کو کیسه نشو کولی نو دې ابو قتاده لا او هماري وحشي ښکار هغه واقعي ذکر کوي انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكه تخلف مع اصحابه يرستو كده حضور پاک پیغمبر مبارک ته په سفر کې مخکې شو مع اصحاب المحرمين او هغه اصحاب د پیغمبر ټول احرام کې ودي غیر محرم ته به چې دی ولې محرم یاد دي دې په صدقه عامل مقرر کړو بل پیلېګا په صدقه عامل مقرر کړو بل پیلېګا حضور پاک سره د خپل مرګرو مکه ته فراولد ابو قتاده حماري وحشي جمله فاستوى على فرسه رسول الله د مرګرو نشي موږ صوت راکې چابک فابو ولي يعني ملدي فسأله رمحه اتخذ نذرك فأبوا عليه زيارة ملدي فأخذ فقبل نذر واغيتا فشد حمله الرحمات فقتله الرحمان مرضى فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض إنكاره فأدركوا بلال النبي كريم صلى الله عليه وسلم على ذلك وسألوه عن ذلك جدًا سيدنا أفكاره فهم أخبره فقال إنما هي طوبة أرحمكم قلنا الله تعالى ترفع وما تقول ابو قتاده چې دا خون خر دا ښکار کاو حماري وحشي نو دا نه ځان مقصد او د مرګري مقصد دا خون خر خو په یوازې نه کې او دی یو غیر محرم د باقي نور محرمین دا نو دی دا چې په بخاري کې براشي حضور پاک ته تاسو کو وی تاسو څه جهانت کړی دی نه وی تاسو ته چې اشاره کړی دی نه وی خره طعم خدای درکړه طعام خدای درکړه
dia wataune me buka ta kita ada niat bagi kali ukana watauna kita ada niat bagi uki ke ona ke deke da ajiba khabar da kan zai ayi masala sauda ta saka hadis dhaif bani amal ka fadila agale ta kuzuri kita ada niat kali ukana au zahir mutabadir da ce au khartu pakpari awaz ni shir pade zahir mutabadir da margiri ba khafa margiri dul mahrimi dul mazbut dalil او غلط تاسو مونږ او بل دا چې غلطي خدا او وی اله د چې خپل وي وای غلطي دا او وی کله دا چې خپل وي اشاره او اعانه الى دلاله نو دغه خو یو دا کار نه کړی یو حلال کړی دا کار کړی نو چې په دا چې کار حلال او هغه جایز مخکار او ګناه بلا ورکه چې تاسو باندې خپل اقرنا او حديث بغداد موجود راځي وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في حمار المحشي مثل حديث ابي النضر غير ان في حديث زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من لحم جير بما امراته فقبل رسول الله مبارك قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ما جاء في كراهية لحم الشيء الامام الترمذي وأئمة ثلاثة أقوى ميلان لحم يرون ده لحم ندي دا جامدير دا صار قصير تقبل ذا التراجي جبا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان السعد بن جسام خبر ورکړي هو جلالا دي ابن عباس ترى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مر بالابواب زينب دي اودان فاهدى له لسعد ذلك قائم فرسته روى حضور الباك حمارا وحشيا لك لحم حمار عندك حمار ديواله او ترجمه الباب کې لحم وروړي لحم لري جمدي حمار جمدي راوړه نو حرام سړی جمدي حمار نشي اغشته جمدي ديواله مذبح کایبا ښکار دی فرد وزرت في عمر مبارك دا حمار بدر فلما راى رسول الله في وجهه الكراهيه لجماعه هديه واپس قال انه ليس بنا رد عليك ولكن ذكر ممكن يكون بيحرم فدا جامدي ومولانا سيبو جامدي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم الى هذا الحديث وكرهوا اكل الصيد للمحرم وقال الشافعي عجيب خبر هذا دا جامدي دا وقفنا وقال الشافعي هذا مقتضى غواه قبول كده كنا انما وجه هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه ويراني بدكوا في غمر مبارك غمانك كانه سويد من اجله الى نمال بارك له وتركه تاريخ وساد انا زوران ساتل امون سواي اذا كان له جابت مولانا وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدي له اللحم وحمار الوحش دي وغير محفوظ دي اغلا هم چې په کوم کې په خپل وای غیر محفوظ بلکې ابو داود کې دا ضعیف روایت دی وفي الباب عن علي بن مسعود عن مسلم کې زید بن القب نسائی کې دی جابا باب ما جاء في صيد البحر او د بحر کار ولا بالکل جائز دی په خپل بولی کې او پړې کې الکه بحر په جنې بحر کار څه دا وای بحر حیوان څه دا وای دا ماته وای نه یاري کوم بالکل دا مې دا کوم چې تاسو ته چې توالد او تناسل په بحر کې یعنی کومه دا بیره د مصار خو یو مسعودان ورته دا یې چې دومره دا د کوله ولي او مسعودان ورته دي چې توالد او تناسل په جوړه ورته په بحر کې وځي کې په بحر کې پروا نه توالد او تناسل یې کوم ځای کې وي په بحر کې وي برقی شو توالد او تناسل په بحر کې وځي شو بحر شو دو تر پسې ځه وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه ابو المهزم نوم يزيد بن سفيان او ضعيف راوي دی يزيد بن سفيان نوم دی او ضعيف راوي دی شابه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجنا عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضرب بأسياتنا وعشينا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما هاجر رجل مع جماعة فلقان فجعلنا نضربه جماعتهم
مؤنث اصل کې لفظ ذریعہ مذکر دی ځکه نظر مضمر متراکم فقولوا او باقلان فقال ان تأكلوه فإنه من بين البحر أقول لك ده بحر ده يقول لك دينا أكل نقول لهم ثابت شو أو بدل إذكار جائز شو أو فراق جائز شو उस अइम्मा सलासों दर से हुए बल्कि अइम्मा सलासा होना में अहमद इब्न हंबल यो कौल दासरे अहमद इब्न हंबल यो कौल दासरे इदा द बहर दे पड़े छे और जमून का द मालिक से इब्न दाऊद अहमद यो कौल मुनसरम दे इदा फैतुल बार दे दा हदीस ضعيف هذا قول ابو المعظم فكيره او ضعيف دي والبصيجه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبو المعظم بمتفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو المحزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة جواز شعبة أكثر فللزعيم بل يدور فللمانع وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله رابع لا حديث ضعيف فلا يتكاكم بمعنى الإبل ورأى بعضهم أن عليه صدقة للجساد وكله وإذا بريده بحرين ده توالد تناسل ببركي وجهي أغي بحر كي ما تقول مشهور حديث تجي تمرة خير من جرادة ولفظ ملكة غير تمرة ولا تمرة خير من جرادة ويوم الحديث فمعتاد مالك أثر عمر دي أدعم قبضة من طعامه أدعم قبضة أبا معتاد مالك إذا عمر السادس دكتور بسيط شعب باب ما جاء في الضبع يصيبها باب مطالب تفصيل بكتاب العلم كتشوي دي بالبسيط شعب وبه قال حدثنا أحمد بن شافعي وأحمد تتبعها كان جاهل بي أو ظنون قوضا مالك بلد ما دي حرام يعني مرة تقبل دليل ويجي وكان درزم ويعمل الدبيما قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عبيد عن ابن ابي عمان قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم الضبع اصيد قال نعم قال قلت بالكل من قوة الفيت واي لك استياد بما قول الله اور مخاصه دي الگ دزمانو کار تدخل کار نه کوي اډو کی خرڅي دزمانو سرمن خرڅي قال قلت اكلها قال نعم بالكل قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أو حديث مضبوط ما فلم يريد هذا حديث لكن مولانا سيبدا مبيح له ما صار محرم موجود أما حالف سري أو يأكل الضبع أحد فيه خير أو يأكل الضبع أحد فيه خير يا أو دليل سري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور تمام ده او دا قانون دي هغه ربا دینار دي او د ترمذی کتاب له ما کې دي چې دي او يأكل الضبع احد فيه خير ذكر فسيح قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال علي قال يا حج سعيد سمايو مختلف حيوانات کې شمار کا کاجي چې ما پرون در طویل ابتداء پتا حمله نه دی مقطع او چرنو حمله نو قدر باندې حمله او کړه مړ دی کا نبی جزا نشته او حمله در باندې نه کړو مړ دی کا وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل منه والبسيط روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن جريج اصح وقال احمد بن اسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في المحرم اذا صار ضبعا ان عليه الجزاء ما اقول اللحم الجزاء قد استجابها ما جاء في الاغتسال لدخول هذا مستحب عند جميع العلماء شباب وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه واله وسلم لدخول مكه بفحل قال ابو عيسى هذا حديث غير محفوظ وصحيح ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يغتسل لدخول مكه وبه يقول الشافعي وقت زينهم لقاء والبسيط مستحب الاغتسال لدخول مكه وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضاعف في الحديث ضعفه روري عبد الله بن زيد بن استمسك ولا نعرف هذا مرفوعا الا من حديثه ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اعلاها مشرقي طرف الى اعلى كذا وتوفى بممدوده كذا الف ممدوده او جوزي رضا نشيبين وذا اغيث خودان وي الف مكسوره او دا ولي تبارك الله تك ابراهيم عليه السلام دعاء كذا راغلي دي ربنا فجعل
من الناس تهوي إليهم أو تهوي هوا يهوي دبرنا لام دراتلو توي أو تهوي به الريح في مكان سعيد لا تذكر خدا اوس د تړي پر اختیار نشته په خپل دخل په اختیار خو د حکومت په ګاډي کې نه او جاغي په کومه بوزي نه بوزي بل بشاره قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها اعلى دا بيت الله بدر یو د ابراهيم عليه السلام دعا سره موافقت راځي بل دا باب د بیت مقامت دی حجر اسود مقامت دی وفي الباب عن ابن عمر هذا قرب ممدودا او تبر اسفل مخبودا فارغ مقدورا وطوي وفي الباب عن ابن عمر ما سوى الترمذي نقول كده جابا قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله تعالى حديث حسن صحيح الباب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه واله وسلم مكة نهارا وبه قال حدثنا دروازه افضل دي لكن تشبيه ورته شي غير هر کې موږ خپل اختیار دي وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عمري عبيد الله بن عمر ياتي كان هذا ضعيف راوي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكة نهارا قال ابو عيسى هذا حديث اصل فكيلي دي خپل ذوق وي او یا تعدد الطرق د وجنوي ضعيف دي ما جاء في كراهية رفع اليد عند رفع اليد احمد بن حنبل وجه کوم وقت بیت الله ته مخامخ الى تنوجته تاسو او اي مسألة سوي رفع د ايديو دا صرف حجر اسود استلام وکړه استقبال بل وکړه انو دې کې دوه روایت دي یو د ګرازي چې لاس ورته کول شتا باندې کې وایي کې نو چې کوم ځای کې ویني دا استلام ولا بیت الله تعالی او چې کوم ځای کې رفع د ايديو شتا هغه دعا ده بدل تکبیر د روایت شو دوسر مسیحا وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابي قزعة الباهلي عن ابو قزعة دا ثقة رابدي نوم سويد دي بدل راشي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى مهاجر مكي ضعيف الثوري او احمد دوال وتضعيف وي وابن حبان وتثقة وي مهاجر ابن عكرمة خراساني ابن حبان وتثقة وي ثوري احمد ضعيف وي حافظ وتمجهول ويلي نعم حافظ اغا مقبول دي لا دور بسيطة أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا نفعل استفهام انكاري ليه حمزة استفهام ده أفكنا إذا كان ممكن يعني نعم او كتب فكنا نفعله ممكن ده خبره يا بدل استلام ده فارني سده فارني دعاء او كمان دي استلام ده فار دور بسيطة قال ابو عيسى رفع اليد عند رؤية البيت انما نفعه من حديث شعبة عن ابي قزعة واسم ابي قزعة عن سعيد بن حجر باب ما جاء كيف الطواف طبعا من الخبر كده تفصيل بيولي تكلك وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر ثم وضع على يمينه فرمى دخل المسجد الحرام ولا فاستلم طيب بتاو لګی لکه جوړوبه بیت الله تعالی ته پورته کړ استلام د حجر اسود کړی دی ها دا یو تحیه شو ثم وضع على يمينه فرمى ثلاثا دلیل الرحمن الرحمن وتویل دی ولی بس ساحله ومشى اربعه شابه ثم اتى المقام فقال واتخذ فمن اسرع من المسجد وحرك منكبيه شابه فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم اتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه يا كل قابل كنا چې بیا کوم وخت دې صفا مروه يا قبل الاستلام ويلي من تفصيل ويلي ثم خرج الى الصفا اظنه قال ان الصفا والمروه من شعائر شعيرة جب ذنخ الدوي الله عبادة ناخذها وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جبا وفي الباب ابن عمر بخاري مسلم كده قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعمر هذا عن اهل العلم باب ما جاء في الرمل من الحجر الى ما مولانا سبيو خبر ده الكواچوا چې رمل بدا کم دی نه ما ته ورلم دی دا زما د مې دغه ګډ سره دغه ګډ دا چې کم دی پالي دا فرض دا دار الحديث هغه ګډ وایا چې ټول طالبان تذکاري هغه ګډ یعنی کاری تاسو ته دا حجر اسود ٹھیک شو او دا دار الحديث دا ګډ د زمانه کې درفتا دې ته رکن یمانی وي نو آیا رمل په حجر اسود نه حجر اسود په ټول چکر کې وي او رمل په حجر اسود نه درو یمانی پورې نو
وزارة التدبير ورنبو عمرة القضاء في رسول الله مبارك راغي ورمى ليكوك دا حجر اسود نروك يماني ولي دكا كافران طول مقامك بجبل ابي قبيس ناسو جبل ابي قبيس ناس كلا كلا مقامك مبارك مكينا مدي بجبل ابي قبيس ناسو تماشا كولا او ويه درمت قصوى جمع نتاوية ويمنا دا يسرب هواغان والدي كمزوري نبي عمر عليه السلام صحابه طويل في متأثر عمله نبرمو دريو شرطونو کې وته څوک عمل او باقي څلورو کې دا کومو کې ستړي نشي قوت باقي پاتې شي نو هغه ته په دې دريو کې حدونو کې ښکارېدل فهغه دیوال کې ښکارېدل دارul حدیث په ویلې هغه بیت الله پر کوډه دا په ماته څه مثال درکو هغه دیوال کې ښکارېدل دیوال کې ښکارېدل یا بس په دې دیوال کې ښکارېدل ځکه رحمانو او دې دیوال کې مبلغ د بیت الله په منځ کې حایلو طلب علینا دا عمل هغه وجب هم د ذکر کې صدا وجه نه کړی بیا چې حاجت الوداع کې رسول الله مبارک راغی نو بیا خو کافر نو واغه ادا د الله خو شوی و نو بیا ودا ویرا من حجر نه حجر خبر خلاصه نو اوس خو کافر نشته خو بس هغه ادا الله ته محبوب ده لکه دا بیلین او خدای رحمت کې حضرت هاجرې منډه والے و ولې دوی بہت نخکاری اده جاو اوس هاجر نشته ده ټول شوی دی واغه ادا الله خو قرار بعد وقت نقشي خان اغا نقشا برابر نقشا اغا هيئت الله وغي لا غير سر موافقت اول تابع بعد لكرامات یا سچے شو د صفا مروه په منځ کې هغه لږ کې منډه یا د جمرات وشتل دا ابراهيم او اسماعیل علیهم السلام شیطان وشتل نو شیطان نشته لیکن هغه ادا د الله په شویلا نو موږ د هغه هيئت احیا کوو قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن عمار بن انس عن جابر بن محمد عن ابي جابر رضي الله تعالى عنه او نبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا بعد حجر اسود قوري ومشى اربعا شباب في الباب عن ابن عمر رضي الله عنه النبي فقرم لغير في باغ قدر في سنت پر وترو کې بیان کې بیا ولې د سبقتنو کې ادم رحمان بیا سنت دی شابه وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا عبد الله بن عمر البخاري كده بيقول قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم قال الشافعي اذا ترك العمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه اذا نكتاسا خلاف سنت كاريو كما واذا لم يقل في الاشواط الثلاث لم يقل فيما بقي وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكه رمل ولا على من احرم منها او اهل مكه چې دا مکه حرام کړي باندې نشتا بعد سلف وي مرانه وي زمو په دې باندې چې کوم طواف فسيسي سعي ربنا مشتا او خپل د احرام کې ول استبام شتا او ور پسې سعي نه مشتا استبام شتا ور پسې شتا ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سوى هذا نوع استلام قبل ما سوى دون بنکه دا ولې ځکه دا کوچ دي حجر اسود خو حجر اسود د وجه استلام او رکن یمانی د ابراهیم علیه السلام په بنا پاتې او دا ټول دوه بوټونه یو دا مدرسې طرف ته چې کوم دي دا په بنا ابراهیم نه دي پاتې هغه بنا ابراهیم والا دوی موجه ته وي دا بوټونه دي رکنین دي او دا دې خو دوه رکنین دي دا خو حلال مال وسره کمو نو دیوال دې خواله دي د بیت الله څخه حسابات پرې کړه هغه ته حبیب وایي دوه پسې شه وبه قال حدثنا محمود بن دا د بیت الله او چې څو در تعبیر شوی دی نقشم دلته جوړوم درته مخکې ده قال حدثنا سفيان ومحمد عن ابن قتيبة عن ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال كنت مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومعاوية رضي الله تعالى عنه لا يمر بركن الى معاوية من الدين بركن مگر استلام بيكو ابن عباس وتوين چې نبی صلی لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني معاوية ليس شيء من البيت المهجور واذا بيت یو شی موږ نه پریدو نو دا خو معاویه فعل دی پیغمبر مبارک قول فعل کو نه دی ابن عباس پیرته وکړه وی موږ مهجور نه پریدو چې طواف دغه دا مهجور نه دی وای نو صرف د یو استلام دی نور نشته دی او دور د پویوما او په الباب عن عمر مستدعفت کړي قال ابن حديث ابن عباس حديث حتى الخير والعمل على هذا ان العلم الله يستلم الى الحجر والركن اليماني وصرف دومره موري ولا ناسبه اذا من پرید استلام در رکن یمانی صرف لاس را کردی صرف
د حجر اسود د استلام تفسیر په ویلي دی او د رکن یمانی استلام صرف لاس راخلي دي د تقبیل ته اشاره شته د تقبیل ته او نه اشاره صرف لاس راخلي دي زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرید او امام محمد صاحب د تقبیل هم قائل دی د تقبیل هم قائل دی او شافعی صاحب هغه استلام و چې کوم استلام د حجر اسود والا دی زموږ پنځه صرف لاس راخلي دي کله دې تیر شوی او کله یا بلا سم نشي راخلي او امام محمد صاحب چې د تقبیل یې کولې شي او پنځه دا شافعی صاحب حکم اقص استلام د کوم چې د حجر اسود د ماده تابع ویل دي ها وبه قال فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استلام د زمینه د جامع بیا وتاګه کړي و چې دا مسلمانانو طاقت دي صرف طواف کې به استباح کوي زموږ د بعد تمام کې دا کراچي نه یا د پیښور نه حرام دي ورته استباح کوي او بعضي عرب کوي د بوګي تک اسرای دین ورونو وایي ابو کې حرام وتړي د حرام د بوزي تو پر استباح دا استباح صرف په طواف کې دا ورپسې هم هغه طواف چې دا کم طواف نه بس سعی وي او په احرام کې شابه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان الثوري مراد عن ابن على عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت متبعا وعليه برد یا ساته دا دغه دا سو د ویل کې مستحبه ده د استباح مستحبه ده ورپسې قال ابو عيسى مالک وتواجب وای او جماهير وتمستحبه وای هذا حديث الثوري عن ابن جرير لا نعرف الا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبه يا عبد الحميد بن جعفر ده ولا ضعيف وما طويل ده عبد الحميد ابن جبير ابن شيبه ده ثقه تابعي دي ها عن ابن على عن أبيه وهو يعلم له من رضي الله عنه وما جاء في تقبيل الحجر وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن ابراهيم عن عبس بن ربيعه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول اني اقبلك واعلم ما تقبلت الحجر فهذا نجي رسولي او تاوان في بذاته وايا ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما بدأ به اتباعه لیکن یو خبره ده حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ برده عینان وي او د بچي بیان ته کو به او یستلم هغه یشهد لمن استلمه بحق نو ذاتی فائدہ نه رسي او الله ولا تعالی ورکی چې به سترګي به ورکی او ذاتی خو فائدہ څو کم نشي رسولي دور بس اشاره في باب عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى ابو بکر په مستند د ابن ابي شيبه کې دی ابن عمر په بخاری کې دی ها حدیث څه معلومه شو حدیث دا چې د حجر اسود تقبیل دي ثابت شو د جنت کامل آدم علیه السلام لږ شیان دا سره د جنت دروړیو پکې دا او حدیث کې راځي کان ابيض من اللبن د پيون سپینو سودته خطايا بني ادم د بني ادم د ګناهونو د مخناطیس باندې ځان درکاږي غیر تور کړي او د انسان د سر عمر کانه انسان د سر عمره کته ولا تور شوی وایي اوس تور شوی د جنت په شي کې و تغییر او تبديل نه راځي نو ما د دماغ کې ویلو چې د جنت شي کې دا د ځل خاصیت چې په جنت کې وي نو تغییر او تبديل نه راځي او چې دنیا دراغه د دنیا خاصیتونه ورسره ملحق شو د دنیا خاصیت دا چې شي مادي کې موضوعي الګ چې په ترماس کې وي د ترماس خاصیت دا چې دا به ګرمه پرځي دا چې ترماس نه بار کړه د ظرف خارجي خاصیت څه دی یخواله او په دې په فرض کې خاو دی نو یخې وي د ظرف هغه ظرف چې سلاجه وته وي دا خاصیت دا چې یخې پرځي دا په دې بار او استنسو کېږي ګرمي به مليږي به وره د دې ظرف خاصیت دا په منطق کې ویلي حصول الاشياء بانفسها او حصول الاشياء باشباهها كم يوراجع قالك حصول الاشياء بانفسها مناطق دي تراجع ہوئے اذا تا تقول تبي نفس نبي زما په دې کې دا عکس نه دي چې به حنا دا عکس نه دي ستا دو وجود دي چې کوم وجود تا خارجي دي تبقى وجود ما په دې کې پروت عکس کو اذا نه دي چې تلل شي لکه شیشه ته دا ولاړ او تر شیشه نه اخوا چې بیا خو شیشه کې عکس نشته او دا هو کته لا پرې نو تاسو سوچ ذهن دا وجود ما په ذهن کې پروت څنګه نه عکس
وایي دا شبهه نه ده دا عکس نه دی بلکې څه یې دی دې په خپله دی د خپل جسد دی د دوه جسد دي یو جسد ظاهري دی چې دلته دی یو جسد مثالي دی د بعینه مثالي جسد د ما په ذهن کې پروت دی او دا خو ثابته خبره ده جسد مثالي مشته که نه په خوب کې نه دی سړی نو زه سوال وکړم چې جسد خو ابعاد ثلاثه لري نو چې دې زما ذهن ته لاړم ذهن خو ډېرې شلېږي ولې یا واورې تصور کومه او ته وایې چې دا بې نفس نفیس ده واورې جسد مثالي دی او د واورې ټول خصوصیات ته نه دي ذهن خو یخېږي ولې یا د اور تصور وکړم ذهن سوځېږي ولې نه یا د چاړې تصور وکړم او د تورې ذهن شلېږي ولې نه نو هغې دقه جواب کوي چې دا طول عرض عمر یخوالی ګرموالی شلول دا د ظرف خارجي خاصیتونه دي د ظرف ذهني نه دي خارج ظرف کې دا توره شلول هم کوي بس خارج ظرف کې واوره یخول هم کوي او اور ګرمول هم کوي او په خارج ظرف کې دې باندې ذهن ډېر ډېر ټول طالبات په څومره ځای کې ناست دي او په ذهن کې نه ګرموالی شته د خپل خاصیتونه دي نه په هغې کې یخوالی شته نه شلول شته او په ذهن کې دا ټول په پکې پراته دي زما ده د سترګې پټې کړم یا تاسو پټې کړئ د دارالحدیث ټوله نقشه پرته ده که نه نو دا خو ډېره اوږده ده ذهن خو ډېرې شی دی د هغې ظرف خاصیت جدا دی غټ شی پکې راکوټي ګرم شی پکې ګرموالی نه کوي یخ شی پکې یخوالی نه کوي د ظرف ذهني جدا خاصیتونه دي او د ظرف خارجي جدا نور بعینه هم دا شیان پکې پراته شبیه نه دی شبهه نه ده ګنې چې ته لاړ شي بیا ولې دقه رنګې د حجر اسود چې جنت کې وجودا خاصیتونه به تورېده نه به ماتېده او چې دنیا ته راغی د دنیا خاصیتونه ظرف دنیوي خاصیتونه مظهر شو تورېږي به هم ماتېږي به هم دته لږ ورو ورو وایم دمه مې سره دا دویمه درېیمه ورځ د سبق لږ لاندې دلته موضحه کېږي ما وتكرار من ذلك الشهور وقريب قال الله عيسى حديث عمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يستحقون تقبيل الحجر فان لم يمكنه ان يصل اليه استلمه بيده وقبل يده وان لم يصل اليه استقبله اذا حاذى به وكبره وقول الشافعي وما جاء انه يبدا بالصفا قبل المروه. ندا ابو بكر فمستند ابن ابي شيبه كده او ابن عمر البخاري كده قال فجاء حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يستحقون تقبيل الحجر او كما يمكنه ان يصل اليه استلمه بيده وقبل يده او كما يمكنه واستقبله اذا حاذى به وكبر الله اكبر بوي او ما تقولنا وندي دا ائمه ثلاثه په بلاتون خپل کی لکه براول کتاب په حجر اسود خودي او مالک وینا د لاسونو د کولولو ضرورت پکې نه دا تقبیل د ید قائل نه دی چې کله او جنګې بیا خپل کا دغه استلامو کې نو مالک د تقبیل د ید قائل نه دی او ائمه سره تقبیل د ید قائل دي دا پسې ښه او دې سره الله اکبر بعد روایت کې الله اکبر ولله الحمد بسم الله وصلاه دو سره پسې ښه مولانا صاحب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت 7 واتى المقام وقبرها واتخذوا من مقام ابراهيم فصلى خلف المقام ثم اتى الحجر فاستلمه ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله قال ابو سعد حديث حسن صحيح والامر على هذا عند اهل العلم انه يبدأ بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ولا نكافي كي بيع وصفا نشوفه كي أغا شكر نيسا بي ودو الصفا واختار ما بالعلم في من طاف بالبيت ولم يتب بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يتب بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكره وهو قريب منها رجع واپس شيء وطاف بين الصفا والمروة ما خطأ دوج اتصال شرط بهذا الشيء وإن لم يسكنوا قيادهم حتى أتى بلاده أجداه عليه دم ولا واجب باتشو صفا مروه څه دی لکه واجب دم به ورکړي دم مطلب دی ورکړي هغه تفصیلات ته یې صبر کوه دا قول سفیان ثوري دی امام ابو حنیفه دی عطا او احمد بن حنبل ټول وقال بعض ان ترك الطواف بين الصفا والمروه حتى رجع بلاده فانه لا يجزئه غروب بند شافعي سے وایي
شافعي سے کما باندې سوي د احمد یو شاس قول وسره دي او نور ائمه ورته سوي واجب وي دا واجب جبيره په دم کېږي په حج کې په مانځ کې په سجده سهو کېږي او په حج کې پچا کېږي په دم قال الطواف بين الصفا والمروه واجب فرض شافعي سے کوئی واجب معنی سره فرض لازم لا يجوز الحج الا به او ما جاء في الصلاه بين الصفا والمروه اغلب ذلك من دواها القربة جاء به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته على كلام وجه او بلا وجه انت يا قد بيلين واخذار من كمن الصفا والمروة في تهاجرين قد جمدي قال شابه قال وفي الباب عن عائشة بخاري مسلم ابن عمر الترمذي جابر مسلم شريف قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو الذي يستحب اهل العلم ان يسعى بين الصفا والمروه فان لم يسعى مشى بين الصفا والمروه ورأوه جائزا وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل ديته من الثقة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه كثير بن جمهان الاسلمي كثير ابن جمهان الاسلمي مقبول جواب فقلت له أتمشي في المسعى بين الصفا يمشي بين المسعى مشي فقلت له أتمشي لا مشي كم زي كده أميلين وأخضرين إلى وقت شنو رأوا لي حتى لقول لي فقال إن سعيت فمن دوا فأميلين وكي بدل من الإسلام يسعى أو كفنور زينو في مشيكم فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا شيخ كبير قريما نور زينو في بلد من شوالها قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو هذا باب ما جاء في الطواف راكبا زمان قليل باندې امام مالک ابو حنیفه شافعی ټول وای ک د عذر د وجه نه راکبان طواف او قیس ابن کبیر عذر نه دا راکبان او قدام باور دا پسې جمعانا قال حدثنا بشر بن هلال السوا وقال حدثنا عبد الوارث امام سوي ته مکه کې دوباره طواف ویږي وعذر نوجد راكبا كل شيء عن عجرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته إلى بعير شابتي أشار إليه وفي الباب عن جابر وابن جابر فمسند أحمد كده أبو مسلم كده دار الطفيل فمسلم كده أغي كذلك يستلم الركن بمحجن المعروف يستلم الركن بمحجن المعروف ويقبل المحجن فكون تابع ورولا او ده ام سلمة بخاري كده اغي كسدي اغا ام سلمة توفي من وراء الناس وانت راكبا بين الشباب قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم ان يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروه راكبا الا من عذر وهو قول الشافعي وما جاء في فضل الطواف وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شريك عن ابي اسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة نفذوا شكر النبي 50 اسبوع 50 طواف یو طواف هو چکری وی ګوري ها تبرانی موجب اوسط کې عمدہ قصیدی خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه قال في الباب عن انس بن عمر رضي الله عنه رشتہ دار رشتہ نماز چاوي دي خدا به 500 توش پیدا توافونه ولکه 500 پیدا مقدرين شو تاسو الګا به تاسو ویلو کوي الحمدلله روزانه 500 پیدا او یا تواف وی تاکا شک میرا میں تواف ستر وی تواف دیتے ہوئے کہ حاجر اسود کی استلام کی اور آپ اسی بھی استلام پیدا یو چکر بھی یو ماشاءاللہ یو چکر دے تواف ہوئی میں سونا دا ار تواف دی نیت کرے دے او اوش میرا ټول در باندې لازم شوی د بقلا دغه چې نیت دې تواف وکړو او په مېز کې فاسد دبل شروع بیا دې دبل نیت وکړو په مېز کې فاسد دبل شروع فجاش بس بس کو میں بابا ټوټ کې ګناګار د 500 روپو د 100 روپو د ټماټرو کاروبار چې شروع کې شلو خلکو سره سلا کې چې دا ټماټرو کې ګټه سٹارټ کړي دا کم دی په ټماټر علم کم دی په 500 کې ګټه د 100 روپو کاروبار شروع کې شلو دکاندارانو سره سلا کې او د لګون روپو حد کې تاسو دا موږ خلکو دا یو بالکل تاسو
مستقل ټول برباد اصل دې برباد د حج چل نه ولې د عمرې چل ثواب په طریقه څوک نه پوهېږي او ښځې مغر کې ورته دا په بیت الله په طواف دوران کې ګورنمنټ کې بیت الله بخښلې د موږ په آداب نه پوهېږي ښځې خو د جماعت په موږ نه پوهېږي یا ته لاړې شي نو جبې سره منځونه کوي په دې نه دي خبر جبې موږ څنګه وو هېڅ په تقوا نه دی په دې نه لاړه شي او دغه دې نه راشي په دې خوشحالۍ زړه جوړاوه په دې خوشحالۍ چې په ګډ کې ناست دی په ګډ کې ناست دی یو نوسانې سي ورته راکونډ یو سپین څادرې چولي او امیرونه یې ورته چولي چې دغه اجاڼی هغه په دې باندې خوشحالي تلفظ کې اجاڼی دا د واده ارمان راځي اجمل نشته د واده ارمان راځي د واده دا ارمانونه راځي په ګډ کې ناست دی وټول راځي یو دغه دا ما خپل د یو رشتہ دار ښځه خدای پاک دې وکړي هغه حج کړی ما ته ویتا پکې د فاطمه بي بچی لیدلې ده مې دا ودې نه جوړه مې د فاطمه بي بچی په لښته وای تاسو حج وکړو ما هو پکې د فاطمه بي بچی نه ولیدل مې دا خدای حواله څه لیدلې دا څه دي چې لیدلې چې تاوي ده دا مې چې څنګه سره انا بنت وی کېږي چراشي بچو ته مکه کې دا پداوه ته نو چې طواف څه وي حج څه وي عرفات پدا ته چې بچو ته کې ته ګل کې دا شی ودا څه کړوړې او پکې دا څه بازارونه وو دا چې کیزنه دا پټه قالوا في المعنى انس بن عمر رضي الله عنه تبراني موجب ارشاد کې تبراني موجب ارشاد کې ابن عمر ترمذی او نسائی کې اصل باندې دا اصل کې د تمنې کنه ولا شیخان په کې کې باندې مو شیخان ویل دلته خو د بازار ته نشي بوتلی دا شرمېږي کنه نو اته کې هغه یادونه تازه کوي وې چې سیل پیو کې او په دکانونو کې بیا ګرځي او زورونه کوي یا ته په خدای په دې ملي ته ناشته ما یو سړی ولې دې نه سړی دا ما دوست مې دوست او ما په خپل ولیدا موږ په کوم گیټ پر اتو باغ گیټ نو اتفاقا نو په بل گیټ ورته چې په بل طریقه مسلمانې پورچی خاني ته نه وته په بلډینګ کې پورچی خاني ته نه وته خیال مې نو چې ورننه وته پورچی خاني ته اوس خدای ولاړه ده او دی ول لګیاري په سپینو ورته تیل مګي او زور ولګي بس ما خو خیال نو کنه زر مې رامن ډکړې اما ته وی د شرف دې وی د سوبري پسري څه خبر چې دا باندې خدای راوړي دا باندې خدای راوړي مګه تر دې باندې دا نو دا بیا دکان ته پوهې خدای او ایمان سودا وکړه دکان ته پوهې چې لاړ دې ته پریالونو کې د شیخ وګران نو بیا یې شیخ ماما چې دې ګوت شمیر په 500 کې زره ورکی په 500 روپے باندې دا نه نو وته وي ریال نو باقي زربنه ورکی نو خدای دکان ته درنه کې دا کارو چې مالک کاری واره ما ساتي کاری رښتیا زربنه ورکی نو زرا کوي ویل دا شیخ خان دې په دکان کې کوي سودا کوي چې شیخ نو شیخ ماما چې دې کنه نو شیخ ماما صرف هغه خپل یادونه تازه کوي چې خدای په بوزه په باندې وکړو او خدای له بچا کار ورکړ نور عمره په خدای نه فرض او نه واجب ده څه درته چې عمره خدای ابه دې دې یتیمانانو لور کړه موږ سړی کدي دې دا نه چې عمره نه یتیمانانو لور کول خدای خدای خلو د پاره ده هغه خلو چې په چل نه کوي څه ضرورت چې په چل نه کوي عمره دی بوله چې په چل لاول یا په چل کوي کا چې ال دی بوله تو شیخ محمدی لپاره دی ها شیخ او شیخ نه Ala samega surkama dakhil dur najda khada ke de mala khada ke yani da sar da magul bachal ne koyi to ta khada la dur singa hoge tajruba ta ka daga se bola bia be khtabu manze daga se bola zuruna ke to char zdaka bozonuka naibe mir jeliru tajruba sana sashta de taklare daga khada khojala ta ما كده او چې چا په ما په ولګي خوشاله وي نو دا خیر دا څه چې ثواب دی پکې او پکې ګما سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن دا خبرې کوا دوايا ټولې کې
أيوب قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا. وقد